الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم فکم مرز باندې چې اویلی شي دوزخ ته هل امتلأت ای ته ډک شوې پوره شوې وتقول اوبوي دوزخ هل من مزید څوک شته نور وازلفت الجنة للمتقين غير بعيد رانزدې بکړي شي جنت فرزګارانو ته چې لرې بدې نه وي هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ دا جنت وعده ده د هر یو رجوع کوونکي او حفاظت کوونکي سره من خشي الرحمن بالغیب چې د الله نه یریږي په نالیدلو وجاء بقلب منیب او راغلی په زړه رجوع کوونکي سره ادخلوها بالسلام وتبؤویل شي په امن سره داخل شه جنت ته یوم الخلود او دا نن ورځ د همیشوالي ده څوک چې کوم خواړه التلړو لهم ما یشاؤون فیها د د دپاره به په جنت کې هر هغه څیز چې د زړه غواړي ولدینا مزید او د دې نه علاوه نور څیزونه به هم وي وکم اهلکنا قبلهم من قرن څومره ډېر اهل زمانه موږ هلاک کړي دي هم اشد منهم بطشا چې د اهل مکه نه ډېر سیوا او په بدماشۍ کې فنقبوا فی البلاد ډېرې تیښتې یې وکړې مختلفو ښارونو ته هل من محیص زموږ نه بچ شو ان فی ذلک لذکرا بېشکه په دې کې نصیحت دی لمن کان له قلب د فاره د هغه چا چې د هغه زړه وي زده کوونکي او القى السمع اورېدونکي غوږونه یي وهو شهید او حاضر دماغ یي الله پاک وی پیغمبر علیهم الصلاة والسلام د دې مشرکانو دا قسمه خبرې د جهل نه ډکې چې دا ټول خلق به جنت ته ځي او دا ټول خلق به دوزخ ته ځي او دا الله پاک وی چې دا جنت په منزله د ځمکې او د اسمان دی نو دا دوزخ پکې کوم ځای کې روک شو نو دی دوزخ کې به څومره خلق ځایږي نو الله پاک وی پیغمبر علیهم الصلاة والسلام دې ته ووایه یوم نقول لجهنم هل امتلأت دا به ته الله پاک امتحانا ووایي چې د خلکو یقین راشي ځکه چې الله پاک خپل مخلوق ځای کې په شک و شبهه کې نه پرېږدي نو الله وی وته به وویل شي هل امتلأت الله ته خو علم دی الله پاک خو په دې باندې قادر دی خود د دې مخلوق دپاره به ورته وویل شي ای ته ډک شوې پوره شوې که نه نور څه غواړې وتقولون به هل من مزید نور څوک شته یعنی ما کې خو راځی شته خدای پاک ستا د حکم موافق ستا چې څوک مخالفین دي راوله راته نو وایي دقه ځای کې به الله پاک د قدرت خپه پکې کېږي بس وی به وایي چې خدای پاک بس ما کې اوس نور ځای نشته دی الله پاک وی وازلفت الجنة للمتقین غیر بعید چې د دوزخ کاته ختم شي د جنت به رانږدې شي جنتیانو ته لرې به ترې نه ني دی به یې محسوسوي الله وی هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ او دا جنت وعده را هر یو رجوع کوونکي سره چې د الله حکم ته راوړي د الله پیغمبر چې کوم حکم راوړی دی د الله ر طرف نه چې کوم حکم نازل شوی دی حفیظ هر یو حفاظت کوونکي ته چې هغه د الله پاک په احکاماتو حفاظت کوي د الله پاک احکامات منوعا منی من خشي الرحمن بالغیب هغه څنګه احکامات دي چې د الله نه یریږي په نالیدلو الله خو چا لیدلی نه دی پیغمبر چا لیدلی نه دی صحابه چا لیدلی نه دي دا لوی مقام د مسلمان د آخر زمانې په دې دی ډېرې غلطۍ دي پکې ډېرې مسلې دي پکې په دې وجه ورته الله دین هم اسان کړی دی چې یو کس دی او هغه ته په عبادت کې مسله ده مثلا یو کس دی او هغه ته په دعای قنوت کې مسله ده موږ به په آسان مثال باندې والو او وي تر کوي او دعای قنوت یې نه زده کېږي هغه د پکې د دعای قنوت چې پکې ووایي نو خو ډېر افضل دی د صحابو نه نقل دی خو دا دعای قنوت دغه 3 رکعاته واجب دي دا دعا پکې واجبه نه ده دا سنت ده ډېر پکې اللهم ربنا وایي ډېر پکې 3 پیرې اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي وایي ډېر پکې بله دعا وایي دې غلط نه وي دې صحیح وي الله به دومره آسان کړ دی الله وایي ته ومنه چې تا د څنګه آساني نو ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر موږ څومره آسان کړی دی ذکر دپاره خو څوک زده کوونکي شته
چې ازدې کی. الله وی وجاء بقلب منیب، او چې راتلی وکړو په هغه زړه سره چې هغه الله ته رجوع کوونکي د الله حکم ته تیاری. نو ادخلوها بسلام، موږ به ته وایو په امن سره داخل شه، بس تا باندې به نور د نوې عبادت دپاره تا باندې دبو نشته. ذلک یوم الخلود، بل دا رز د همیشوالي ده. څوک دوزخ ته لړ په دوزخ کې همیشه، څوک جنت ته لړ په جنت کې همیشه. لهم ما یشاؤون فیها، بل ستا د مرضی هر یو څیز به پکې موجودي. ولدینا مزید، او داسې څیزونه به یې پکې چې هغه به سیوایې به ستا په ذهن کې نه چې هغه د الله دیدار دی. چې د الله دیدار وشي نو هر یو انعام به د انسان هیر شي. وکم اهلکنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا، څومره ډېر اهل زمانه موږ هلاک کړي دي. عادیان، سمودیان، قوم د نوح، د لوط، د شعیب، د صالح، د هود، چې هغه ستاسو نه ډېر سیوا په بدماشۍ کې ځان ته به یې سوي. فنقبوا فی البلاد، ډېرې تېښتې وکړې. الله وایي زما د قهر نه ډېر وتښتېدو، په ښاریو کې منډې تړې ووالې. هل من محیص، خلاص شو؟ هېڅوک زما نه خلاص نه شو. زما عذاب چې راشي هېڅوک ورته ټینګي نه. ان فی ذلک لذکرا، بېشکه په دې کې نصیحت شته دی، خو لمن کان له قلب، د چا چې نصیحت اخیستونکي زړه، او القى السمع، د چا چې اورېدونکي غوږونه وي، وهو شهید، او حاضر دماغ وي، او په خبره باندې سوچ وکړي چې دا الله پاک څنګه فلسفه موږ ته بیان کړه. الله وایي انسانه ټوله کامیابي زما په تابعدارۍ کې ده، په تېښته کې نشته. دا ځمکه اسمان زما دي، دا کائنات زما دي، د دې نه ته زما نه وتې نه شي. ما ته غاړه کېږده، چې ما ته غاړه کېږدې د دنیا به دې مخي، آخرت به دې مخي. بسم الله الرحمن الرحیم. یوم نقول